الله دی مرګري لزوي ور دلته سړې پر پیدوش عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ولې وی حضرت ما معاف کا وی ولې ما ته سپتو چې ته امیر المؤمنین ما د امیر المؤمنین د بیبینا او د امیر المؤمنین نه د شپې خدمت واغستو ما معاف کا زستا ملاقات لراغلو هغه ځان پوری ونیو دا د چا کلې دی دا د چا علاقه ده دا د چا شاګردان دی او دا چا فالنه کړې ده مونږ ته تعلیم را کړې چې غریب ځان پوری ونیسئ اخیری خبره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لار روان زه هم دې خلقو له لږه مینه ورکئ دا غریبانان ډیر مایوسه شوي دي دا یتیمانان ډیر مایوسه شوي دي دی داسې با اثره خلق غواړي دی موږ نه لږه مینه غواړي دی وایي زما د الله دا صد لاس دی مولي صاحب زما په سر کې ده ما ته ستا د لاس ضرورت دی ما ته ستا د مینې ضرورت دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لاره روانو یو زنانه راله وی ودرېږه وی زما په بیت المال کې برخه شته که نشته وشته دی پکې وی ما ته خپل حق حواله کړه وی ته ودرېږه په دې ځای بیت المال ته لاړ بوجۍ په اوږه کوله خادم ورته وایي بوجۍ زه په اوږه کوم وی د دې ښځې تپوس په میدان محشر کې ستا نه کېږي کومانه وی ستا نه وی دا بوجۍ به په خپله وړم بوجۍ راوړله او بیبي ته یې ارتا وکړله چې بیبي روانېده وی صبر وکړه یو درخواست مې دی مونږ هم څه ورکو نو صبر وکړه یو درخواست مې دی څه درخواست دی یو تصویر د لوباسم چې دی میډیا لی ورکم چې خلقو ته پته ولې هغه مور جاړي کونډی اوښکې بهیږي وایي به زه مجبوره یم زما که خاوند نه وی مړ نن به زما د عزت سودا نه کېدله ای به خیر دی که زما د عزت سودا وشي خو زما بچي وږي دي اکته ځان ته ګوري او بره ګوري اوښکې په مخ بهیږي او ته تصویر والی او په ټوله دنیا خور کې د دې د عزت سودا دی وکړله ته چا د دې واکدار کړی ته چا د دې واکدار کړی وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ودرېږه زه یو درخواست کوم هغه ودرېده حضرت درخواست کوئ درخواست مې دا دی چې تا ته مې خپل حق حواله کو خو چې د الله عدالت ولګي ګورې چې په ما شکایت ونه کړي ګورې حق یو شکایت پر راباندې نه کوي دی قوم له داسې خلک پکار دی راپاسئ راپاسئ د دې بچو په سر لاسونه کېدی زه چې دې ځای نه اوس څنګه وځمه ډایرکټ سوات پل څوکۍ چکدره کې کفالت یتیم سنټر د یتیمانانو د سربندي ده زه هغې له نن روان یم هغې له ځم غرض مې دا دی چې ټول په ټوله راپاسئ که په ما څه کېږي څه په ما کېږي په ما په دې وجود زما په خلو زما په وجود طاقت چې څه کېږي او د غریب مرسته کېږي زه تیار یم نبی علیہ السلام فرمایي دا ټول مخلوق د الله کنډک دی او په دې ټولو کې الله ته غوره هغه دی چې هغه د مخلوق سره ښه سلوک کوي به هر صورت زه آخر کې ستاسو د دې شاهین فاونډیشن د دې شکریا م ادا کوم دې ته خراج تحسین ورکوم چې داسې یو پروګرام یې منعقد که او دا ټول خلق یې راجمع کو زه ورته ستاسو په وړاندې وم که په ما دی سګ دی او په ما څه کېږي زه لله فی الله خالص منډم وم تقریرم کوم زیتم زم حاضریم کوم الله دې دا ناسته زمونږ د ټولو د آخرت د نجات ذریعه وګرځي واخر دعوانا الحمدلله